नन د منځ اهمیت په اسلام کې څه ده دا لږ غونډه بیان تاسو په مخ کې عرض کول دي. عزیزانو په ټولو عبادتو کې منځ چې دا اهم ترین عبادت ده. د دې لپاره په اسلام کې چې کوم اهمیت بیان شوه ده هغه قرآن کریم او حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړو کې بیان. قرآن کریم کې اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. اللہ فرمائی چې تاسو منز کوي ولا تکونوا من المشرکین او تاسو مکه گئی د مشرکانو. د دې معنا دا ده چې منز نه کول چې دا مشرکانه خصلت ده. اقیم الصلاة منز کوا ولا تکونوا من المشرکین د مشرکانو نه مکیگا د دې دا معنا چې منز نکول چې دی دا مشرکانه خصلت. بیا اقیم الصلاة قرآن کریم کے بارہا ذکر دے. بیا ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. د کتاب موقوتا ترجمہ گویا علماء کئی اے فرضا موقتا فرض پخپل وقت باندې. اوس د سحر د فرض وخت یا ماسپخین مازیګر ماخام ماسختن دا 13 جمعه ما تاسو ته بیان کړی. ډیرو خلق مان تاسو کو چې پلانی جمعات کې ماسختن موږ په دې ټیم کېږي پلانی جمعات. ما ورته وی چې زه د جمعاتونو د ټیمونو ذمہوار نه یم. زه د مسلې ذمہوارم چې ما مسله تاسو ته وکړه چې ماسختن منځ کم وخت کې روا کیږي هغه وخت مې درته ښودلی. باقی کا امامانو نه مجبوری یا خلقو نه مجبوری د دې ذمہواری زما ځکه نه ده چې زه اوس کوتک پوګه کولی خو نشم چې خلقو پسې ګرځم چې په دې وخت منځ دا اللہ دے چانا عقل سلب کی او یا چالا عقل ور کی. مسئلہ باندې او سړی پوښ او هغه نه بعد هم هغه بار کی کوګ لرګي وي او خپل منمانی کوي نو هغه هدایت یو د خدای په لاس کې ده د بنده په لاس کې. وقت در تمیویلی چې کم از کم د ماخام او د ماسختن منس کې 1.5 غنټه فاصله پکار. 1.5 غنټه رستو اذان پکار دی او هغه نرستو بیا موز پکار. لکه دا وخت چې دی اوس شل منټه کم یا 50 منټه کم شپږ باندې ماخام کی. او هغه نه بعد کم از کم 19 په کم تماس ختن موس پکار. او کوي نظر کا خلاصې کیږي نو بس هغه محمد خان صاحب جمعات کې ملنګ ګرځیده جولای ګرځول خیر غوښتو ول ورکوي کار دی چې خلاصي
بیا ماخام سره یو ځای کوه چې کار خلاصي. دا ذمہواری زما نه ده، دا خلق پوهیږي او خدای پوهیږي او کار پوهیږي او د خدای مخلوق پوهیږي. که امام مقتدیان مجبوری چې ته په دې وخت منځ کوه، دغه امام ته پکار دی چې د داسې قوم امامت پرېږدي. قوم څوک دی چې ما ته به ووایي چې په داسې ټیم منځ کوه؟ ولی منځ زه پوهېږم یا په اوقاتو زه پوهېږم، د دې زه ذمهوارم، زه چې کوم ټیم ویم په هغه ټیم به منځ کېږي. مقتدی څوک دا زما کار دی. امام غریب به پویم نه او رستو نه به مقتدی را پاسی اعلان بو کی پلانې موږ به په پلانی ټیم کې. وخت بدلول د امام کار دی، تعیین د وخت د امام کار دی، دا د مقتدی کار نه دی. یو خدا چې عذر دی او قضا شو، او دی قضا شو، بیمار قضا شو، پس عذر قضا شو، ا جدا خبره. جگ جوړ تکړه تیار وي او قصدن دی منځ قضا. دلته دو مذهب، یو مذهب دی د امام شافعی رحمت الله علیه او یو مذهب دی د امام ابو حنیفه رحمت الله. د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې چا چې په حالت د صحت کې او بلا عذر قصدن منځ قضا کړ نو دا کافر شو. چې سړی کافر شو، اوس ورپسې دا یوازې کافر نشو بلکې ښځې سره نکاح مات شو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې نه، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، دا د امام شافعی مذهب. او من ترک الصلاة متعمدا یفضی الى الکفر، دا د امام ابو حنیفه مذهب. چا چې قصدن منځ قضا که نو یفضی الى الکفر، کفر ته نږدې شو. تاسو خیال را د امام ابو حنیفه مذهب چونکه ډېر عالمگیر مذهب دی او فی الحال کافر نشو لیکن کفر ته نږدې شو. تاسو خیال را سوال داده علماء وی چې یو منځ قصدن قضا کړ نو کفر ته نږدې شو، او چې کال 12 میاشتې ټکه منځ نه کوي بیا ور نږدې دی. نه، دا د یو منځ متعلق دي چې قصدن قضا کړ نو کفر ته نږدې شو. یو حکم دار، یو حکم دار چې هره ورځ یو سړی څلور منځونه کوي او یو نه کوي، درې کوي دوه نه کوي، دوه کوي درې نه کوي، یا د عام خلقو عادت ته سهار منځ کوي نور بیا نه کوي. علیه وسلم یو سهار منځ قضا شوی، پیغمبر حکم وکړو چاله سنتم سا نور خطون رستو قضا وکړو فرض. نو دغه سړی به د فرعون او د نمرود په صف کې په قیامت کې ولاړ. نو عزیزانو اهتمام د منځ کوئ. بل ور سره دا خبره ده چې منځ
کوشش پکار دی چې جماعت سره وشي، ځکه چې جمع سره منځ کې اجر زیات دی. نو کوشش دا کوي چې جمع ته منځ ورسوي. خدای دا جمع ته ونه رسید نو ځان له چې د وخت نه درنه قضا نشي. ډېر خلک دا تپوس کوي چې جمع کې پلانې سړی ولاړ، اوس پلانې سړی داسي چې داغه یا ښځه خرابوي یا لوڼې خرابي وي یا پخپله څه دله غوندې وي. نو ما نه ډېرو خلکو دا تپوس وکړو چې دا سړي سره په صف کې مونځ کي. نو دا یاد لرئ چې په دنیا د خدای کې خدای ته ودرېږي نو د بل عیب ته به د خیال نه. ما په خبرو پوهېږئ؟ ځان نه به د بزرگ جمیل زوی نه جوړی چې ته په مونځ کې ولاړې او خیال دې دا دی چې زه خو ډېر پاک یم او دا پلیت ما سره ولاړ. کېدای شي دا پلیت قیامت کې جنت ته لاړ شي او ته جهنم ته لاړ شي په دې نیت چې تا د هغه نه ځان ښه وګڼل. نو ځان به د سپي نه هم بدتر ګڼې. دې ځان ته به د هر وخت دا خیالي چې خدای دا په کوڅو کې په منځ پې چې پروتي دا هم ما نه ښه دی، ځکه ده سره به د خپل عمل حساب نه کېږي او ما سره به د خپل عمل حساب کېږي. نو ما نه سپی هم ښه دی. نو تا هغه ته په یو خاص عیب په وجې سپک وکته چې ده سره په صف کې مونځ نه کېږي ځکه چې زه ده نه ښه یم. نو که ستا مونځ کې دا خیالي هغه ته نو ستا دا مونځ بیا مونځ نه دی او نه دا مونځ کېږي. امام غزالی رحمه الله تعالی و تبارک د پسې بخپل رور مونځ نه کولو احمد غزالی دا نن نظر کاله مخکې تیر شوي دي. نو امام غزالی راغی او مور ته شکایت وکړو چې زما رور ما پسې مونځ نه کوي، دا خلق به څه وایي؟ نو هغې زوی راوغوښتو احمد غزالی چې بچیا ته دې رور پسې ولې مونځ نه کوې؟ ورته وی زه ده پسې ځکه مونځ نه کوم چې د ده زړه چې دی هغه د حیض په وینو ګندی. دی په مونځ کې هم د حیض د مسلو تصور کوي. کتاب لیکل شروع کړي دي احیاء العلوم، نو باب الحیض پکې لیکي لګیا دی. نو مونځ کې تصور کوي چې دی دپاره به اسباب کم ځای نه پیدا کړي. نو دی په مونځ کې د حیض د مسلو تصور کوي، لہذا زه د پسې مونځ ځکه نه کوم. مور یې ورته څه وویل؟ مور یې بزرګه وه. مور یې ورته وویل چې که امام غزالی په مونځ کې د حیض د مسلو تصور کوي نو خو کتاب لیکي سبابت عام مسلمانان فائدہ اخلي. د قوم د مفاد په حق کې تصور وي. ته په سترګو ړوند شې چې ته ولاړ په مونځ کې او خیال دې د هغه زړه ته وي. که هغه په مونځ کې د حیض د مسلو تصور په زړه کې کوي خو سبابت د خدای مخلوق فایده علي، ستا ولې د هغه زړه ته خیالي په مانځه کې؟ تا هم خپل خیال د الله نه وګرځولو د هغه زړه ته دې کړو که نو تا هغې کې څه فرق شي؟ په کار دا دی چې ستا خیال هم د هغه زړه ته نه وی او ستا خیال هم الله ته وی. نو زما عزیزانو مونځ کې چې ته ودرېد او ستا خیال دا راغی چې دا پلانې سړی ما سره پلیت یا مردار ولاړ دی،
او د سره زما منځ نه کېږي نو تا ځان ته غټ وکاته، تا ځان ته ښه وکاته، ځان دې بزرګ وګڼلو او دې پلیت وګڼلو. نو تکبر او غرور ویم دیتا چې د ځان نه بل سړی سپک وګڼي. غرور معنا دا ده چې ځان نه بل سړی سپک وګڼي، دیتا غرور وای. او د غرور سزا بداوي، سزا بداوي چې دا ګناه به تر هغه نه معاف کیږي چې تر څو پورې سړی په جهنم ته نه تللی. د غرور ګناه په توبه بم نه معاف کیږي چې تر څو پورې سړی په جهنم ته نه تللی. نو عزیزانو الله دې مونږ وساتي. غرور ډیر خراب شی دی، غرور ډیر خراب شی. نو دی وجنه دا تپوس مکوه چې دا پلانې څنګه دې مونږ ور سره کیږي کنه کیږي. چې جمعه ترانه نه وته ته مجرمه، او د خدای عدالت ترانه نه وته ته مجرمه، ته د خپل ګناه د بخنه تصور کوا، ته د بل ګناونه تسل ګور. عدالت کې چې سړی پیش تم مجرم ولاړې زم ولاړې، تو وای چې ته د خپل جرم د معاف کولو خیال دی پړ کې چې د عدالت معاف کی راته او کته د بل جرمونو ته به خیال. نو دیو جنا غاوره کېږي. ما یو سړی او 300 کال عمر او 300 کال عمر د الله په ذکر کې تیر کړي. اړکه خیال ولراغه چې 300 کال مې خدای ته یاد کړی چې مال به څه ځای جوړ کړی په جنت کې. د شپې خوب کې جنت ته لاړو او سګوري چې یو ملائکه ولاړه ده او په دې لام باندې مد راخ کړي ده لا. دته تاسو کو چې څومره موده اوسه چې په دې لام دې د مد راخ کړي. ملائکه ورته 3 لک کال ویل سپوئیږي، ویل اس پته نه لګي چې خدای ته مقبولم دی او کنه. قیامت په ورځ براته حکم وشي چې اوس الا الله وایا. نو لا معنا اس نشتا، هیڅ نشتا. نو د قیامت په ورځ به الا الله وای چې اس نشتا، کدینوم دغه ذات ته بل څه تا څه شی او زه څه شی پړ دی. تا په د تصور دنیا کې جال د څه شي غړولې او در پیښ. رحمان بابا وی کنه اے عاقل غوګونی سماتا مرګ نه پریدي سړی خپل رضا تا. د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهان بتالا شوایم تا تا. ډېر مات کړه مرید کبر جنو چې د کبرا به نلی دل هی چاته. بادشاہان دی واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې دارات. په ژوندې نه توبه او باس رحمانا چې قیامت کې شرمنده نشي مولا تا. هغه د خوشحالۍ کور بیا د ویر اډش. عزیزانو عرض داو چې هیڅ شی داسې نشته چې ته ور پورې له وتړې او تا راټینګ کړي. ستا د ژوند سیلاب چې را خوشې شي ستا ژوند راټینګولی نشي. سیکنډونو کې به ختم شي. نو ته یې څه شي. او حضرت انسان کا کتنا تکبر تیز ہے، خاک سے پیدا ہوا اور خاک سے پرہیز. پیدا چنے اور بیا پرہیز شي.
نو عرض مې داو چې مونځ هغه فریضه ده چې اول تپوس به د الله په در کې د مونځ کی اول تپوس تا مونځ کړو نو عزیزانو هغه مونځ کې اوس دوه هیئت علماء لیکي چې مونځ د پارا او 10 فرض او 10 بذات فرض نه ده که او 10 فرض ده نو منځه د پارا فرض اوس او 10 دی وکړ او یو مونځ دی په وکړو او تر بل منځه پورې دی او 10 وو نو کدی بل منزله دی تازه بل او 10 کو نو ثواب زیات ته کینی په دغه او 10 مونږ کی عزیزان او 10 کې سلور فرض سلور فرض او 10 کې مخوینزل لاسونه تر څنګهلو پوری خپې تر گیټو پوری او د سر مسد سلور میز د سر مسا دا علماء نزده کوي غوږونو کې ګوتوال یا د سټ مسا کول دا سنت او مستحب کار دی فرض په او 10 کې دا سلور کدی سلور زینو کې د ستنې عمر زم اوچ پاتې شونو او 10 نه دی شي اوس او 10 ماتیږي پس او 10 ماتیږي عزیزانو بدن نا وینا ہوتا دانا و در باندې ناو ته وبېدو یا در نه هوا ہوتا او یا ودشوي خو اوده کا پلتای دیوالی او ناسته او دشوي نو 10 نه ماتي که پلتای والو باندې او دشوي او جوټه درغه داسې لاس پزما کوله ګولو نو او 10 مات شو ځکه چې خوب سره استرخاء د مفاصل راځي احتمال د دیوی چې تان هوا وتی یو خبره ما کړې و بعضی معترضینو چې سړی نه هوا وځي نو هوا وتو سره مخلاص بوینځه دا او 10 بکې او کنه دا هوا چې کم زنه وتی دا ځای بوینځه نو عقل خداوی چې کم زنه هوا وتی دا ځای وینځه د مخلاص څخه ګناه ده او شریعت داوی چې نه هواوی تو علا زیب نوینځي بلکې مخلاص به اوس دې کې څه فلسفه ده دا تاسو چرته علماء نه وکړي نو عرض داو چې دین د عقل شی نه دی چرته چې د انساني عقل خاتمه وشي الته د دین ابتدائی نو د انسانی عقل رسائی دین ته نکیږي دا معنا نه ده چې دین د عقل نه خلاف شي بلکې ستا عقل ناقص ته رسائی الته نکیږي کینی دین د عقل نه خلاف شي نه او زما عزیزانو دې مقام کې سوچ وکړئ چې انسانی عقل بسئی او بیا په پاکستان کې لا عقل کم ځای دی هغه د پښتو یو شعر دی چې وای زړګي لا ډاډ ورکه پخپلا مدام بسوک ډاډه کوي وشتلی زړونه دا خپل ځان په پخپلا جوړه دا توقع مکه چې دا د مالی خلق بګینه ما هم مسلمان
مالے خلق تو ګور هر مالک بس غل په سر تکی چې وادي پکې وی ګورا چې سنتي پکې وی ګورا تماشې کوا مالے خلقو نه دا توقع کې چې دا به ما خسړې کی نه کله کور خلقو نه توقع کې چې دا خزب مې خسړې کی خزه خود دا قران د پلار په کور کې خوړلې چې زه د کارور شم لوی دلبته جوړوم به برکې به میزان سره ګرځي خزه خود د پلار کور کې قران خوړلې چې دلکړې مې نه والله کدي فرید نو خزه نه دا توقع مکو چې ما به خزه خسړې ممور نه دا توقع کوه مپلار خړوس نه دا توقع کوه چې دا پلار به مې خسړې کته پلاران دا سیدی چې کته خسړې توپ شورو کې صدم لازوی دي ځان نه جوړ کړي دي پلاران د خدای په قهر اخته دا سړی نه چاته پوسو کوي سوزا من دي ویل په نامه خو سلور دي خو ادو په مړو حساب وې څنګه وې ادو چې دي هغه دکانداری روزگار کوي بیګاله څه پیسې وروړي او هغه دو چې دی جمعات کې ناشتي یا په مړو حساب دی کور وران شبد بانګونه دی او دوی دا د پلارانو کورانو خبري نو مپلار نه دا توقع کوا مرور نه دا توقع کوا ممور نه دا توقع کوا مخز نه دا توقع کوا مخپلوانو نه مد علاقه خلق خپلوان کته چرته تبلیغی جمعات کې شي او ګیره پرې دی او صاحب مسواک در سره او خپلوانو کراور شي دا مولا شي زګر دلته خپلوان ټول رامیان دي کړ یو تپ کې علالي شوي نو په 500 رامیانو کې چې یو علالي ورننه باسي دا غم دا خیالي چې خدای دا په کې آرامي نه کړي نو مې چان عمل را چې تا ته به خسړی توپ سبق وخی یا تا بخیلار ترا کر تاسو ګورئ تبلیغ والا پر خلق خان دي کنه خان پلا رواني خلق ور پر خان تبلیغیان نو ته دا تبلیغیان دي ته څه کافر بچیا ته کافر دا د یو لک سلیر زرا پیغمبرانو پلا روان دي دغه سبب پیغمبرانو لخت پوګه کړي وا او در په در بغرزیدا او د خدای مخلوق ته به کلمې خولې پیغمبرانو بم دا کار کول نن دا قوم وګوره د خلکو پورې خان تاسو خیال راغی نو عزیزانو عرض داو چې په خپل د خپل گریوان کې سر دنه نه کوي او سوچ کوي د خپل ژوندۍ په تیر شوی او راتلون کی حال باندې سوچ وکړي تیر شوی څه دی او کیږي بچ او ما ته کوئی څه پکار زب بچکیږم سن سیلاب خورا روان اور را روان دي زب بچکیږم سن تو توقع چا نه مک اس ملک حکمران طبقه خدا تاسو وګورئ اول ورځ زمونږ د ملک وزیر اعظم راغلی خلق راغون کړه قبایل راغون کړه غاړ غاړ پټکی او کولې په سر و ما قبایل له 1 کروڑ روپو اعلان قبایل ای ډیر خوشحال نو ما ورته په دغه ستر ګوراند شي چې دا تاسو په کته په دغه ټپو کې نه پکار داده چې ټول قبایل پر را پاسې دلې وي چې 1 کروڑ روپۍ ځان سره کېدا په دې ملک د قانوني شریعت راوستو اعلان وکړ نو نوړای در تواچو لمخه سرم ورته لکه او خوځولا مونږ اوس په کې څه فرق دی مونږ خو سپیو مونږ سپی مولانا وی کنه وی البسا مشکین زل فیار ما
البسا مشکین زلف یار چې بعض علماء لیکلي دي چې د امام مالک رحمت الله علیه مذهب داو چې هغه په منځ کې لاسونه زوړل نیولې داس تړل بینا داغه جواب علماء دا کوي چې امام مالک رحمت الله علیه بادشاہ سره په یو مسله کې اختلاف راغلی او هغه اختلاف د قران د قدیم او د حادثو بادشاہ ہوئے امام مالک ته چې ته په دې فتوا باندې دسخط وکړه چې قران حادث دی قدیم او حادث دا منطقي خبره ده تاسو په پوهیول نه شئ امام مالک رحمت الله علیه فرمایل چې گو قران کریم په اعتبار د کتابت سره او په اعتبار د نقص سره حادث دی لیکن دا چونکه د خدای کلام دی نو ما ته سوء ادب ښکاري چې زه قرآن متعلق دا وایم چې دا حادث د خدای کلام ته گو په اعتبار د کتابت سره حادث ویل جائز دی لیکن سوء ادب را تخکاری چې د خدای کلام ته حادث بادشاہ حکم کو چراوی نیسی راوی نیو لاسونه ورته رستو وتړل او پدی اوګو باندې په ډنډو وای امام مالک رحمت الله علیه هغه سره چې په ټول ژوندۍ کې د مدینه منوره نه بهر شپه نه وکړي او په ټول ژوندۍ کې په مدینه منوره کې پړې نه پخپو کړي پیاب لخته بغرزه او وی پیدا چې په هغه ځمکه به زه چرې پڼو سره نه ګرځم چې کومې ځمکې لاندې زما محبوب پروت دی او په ټول عمر کې د مدینې نه بار شپه دې دپاره نه کوله چې د حضور په خوا کې یو منټ تېرول دې نه د لکها بادشاهۍ قربان شي د بغداد بادشاہ ورته خط را لېږلی چې یو څو ورځو له دلته راشه امام مالک رحمت الله علیه ورته فرمایل چې زه اوزګار نه بیا خط راغی چې دوه څلور ورځو ته راشه بیا ورته وی زه اوزګار نه بیا خط راغی چې یوې ورځې له راشه امام مالک ورته ولیکل چې او د بغداد بادشاہ زما دې په خدای قسمی چې زه په مدینه منوره کې د رسول الله په خوا کې یو منټ ستا په ټولې بادشاهۍ وانله زه د پیغمبر خوا پرېږدم او ستا بادشاهي او د بادشاهانو سلام لره دا هغه سړی و چې بادشاہ سره اختلاف په یو مسله کې راغی او د بادشاہ حکم نه مانه او په دې وګوي په ډنډو والو نو دا دواړې وګي ماته شوې چې ماته شوې نو امام مالک به بیا چې مونږ کولو
نو اوږې چې ماتې وي نو لاسونو کې حرکت نه نو مجبورن به ځوړن لاسونه نیولي داسې تړلی علما وایي چې دا غلطی د رائی ده چې هغه لیدلی امام مالک داسې ده بیا عذر ورته پته نه ده لګېدلی چې دی په مونځ کې ارسال ولې کوي نو هغه دا خیال کړی دی چې جوړ د امام مالک مذهب دا دی چې لاسونه یې ځوړن نیولي کلي د هغه مذهب دا نه و لاسونه تړلو مذهب عزیزانو اوس بحث دی د اوقاتو د مونځ د سحر وخت دی آیات کریمه کې الله فرمایلی دي چې مونځ دا فرض ده په مسلمان باندې کتابا موقوتا اے فرضا موقتا کتابا موقوتا دا معنی چې فرض په وخت سره هر مونځ په خپل وخت فرض ده د سبا مونځ د سبا په وخت کې فرض ده د ماسپخین مونځ د ماسپخین په وخت کې فرض ده او د مازیګر کې او د ماښام د ماښام او ماسخوتن بیا اوقات د مونځ چې دي دا هم قرآن نه ثابت د سبا او د ماسپخین او د مازیګر او د ماښام او د ماسخوتن د سبا وخت شروع کیږي د مونځ څه وخت کې چې شپه وچوي شپه چاودل دې ته وایي چې د سبا په ټیم کې تاسو د اسمان دی کنارې ته وګورئ نو یکدم توروالی نه سپینه نری کرخه ښکاره شي نو چې یکدم توروالی نه سپینه نری کرخه ښکاره شي نو سبا وخت د دغه وخت نه ونیسه این تر خطو د نوره پورې چې نور لا نه ختلی او قریب وي خطو ته په دغه وخت کې د سبا لمونځ کېږي دا د سبا د لمونځ وخت نورو خطو د سبا د لمونځ وخت ختم شي بیا ماسپخین مونځ یو لرګی داسې ودرو د دې دو قسمه سوری دی یو ته وایي فیع الزوال د دې په دې بیخ کې چې کوم سوری دی این د دې 12 بجو په ټیم کې چې نور د نیم اسمان تراشي نور گویا بالکل نیم اسمان تراشی نو داسې لرګی ودروا د دې په دې بیخ کې وګوره دې ته وایي فیع الزوال ا د دې بیخ سوری چې دی دغه وخت کې لا د ماسپخین وخت نه دی سوری د دې بیخ د سوري په وخت بیخ سوري ته وګوره چې هغې نه سوری داسې روان شي ځکه چې لمر داسې اوړي نو سوری داسې روان شي به یو انچه قدرم چې سوری داسې روان شي نور واوړي او زوال شي دا د ماسپخین وخت شروع شي د ماسپخین وخت بیا تر هغه وخته پورې دی دا لرګی وګورئ د دې سوری چې دوچندی ته ورسي دا لرګی دی چې نور څومره داسې اوړي نو د دې دا سوری داسې روان نو د دې په ډبل چې سوری ورسي نو د ماسپخین وخت ختم شي بیا د مازدیګر شروع شي د امام شافعي رحمت الله علیه دا مذهب دی چې د دې په سنگل یعنی یو چندای ته نور ورسي نو ماسپخین وخت ختم شو د مازدیګر شروع شو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب کې چې وسط زیات ته
او چې د دې لرګي په دوچندې تستوره سورې ورسي نو د ماسپخین وخت ختم شو د مازیګر مثلا دی وخت کې غالبا ما ناکر نه له خو شاید 3:30 بجو پورې عموم د ماسپخین وخت کې دی عزیزانو د دې سورې دوچندې نه چې ووري نو د مازیګر وخت شروع شو د مازیګر د مونږ وخت ان تر غروب د نور پورې ترغه پورې د مازیګر مونږ کیږي چې تر سو پورې نور نه پریوته نور نیم پریوته او نیم شتا عموم کده مازیګر مونږ سره وکي ندا کیږي په وخت د غروب کې فقهاو لیکلي دي چې د دغه ورځې د مازیګر مونږ په وخت د غروب کې هم کیږي نور منځونه دغه ټایم کې نه کیږي بیا چې نور پریوت تاسو دې طرف ته خیال وکړئ نو د سپینوالي په ځای توروالی ښکاري نور وګرځېدو د ماښام وخت شروع شو دغه د ماښام وخت عام خلقو کې خو دا پراپیګنډا ورته او کار بلا ورته چې ماښام موږ دومره لنډ دی لکه وخت لکه 2 رکعاته نفل چې سړی کوي دا خبرې نشته د ماښام موږ تر هغه وخته پورې کېږي چې تر څو پورې دې طرف ته قبلې طرف ته په دې آسمان کې سپینواله موجود دي چې تر څو پورې دا سپینواله وي تر هغه وخته پورې د ماښام موږ کېږي علماو چې حساب لګولې دي نو 1 غنټه او 15 منټه د ماښام موږ د نور پر وته نوالا چې 1 غنټه او 15 منټه تیر شي نو ال د ماښام قضا شي چې دا سپینواله تر څو پورې باقی وي تر هغه پورې د ماښام موږ کیږي عزیزانو ماښام منسوش دے مقام کے 2 مذہب ہے د امام شافعی مذہب دادے کہ سوروال لری شنو د ماقام وقت ختم شي او د امام ابو حنیفه مذہب دادے کہ سپینوال لری شنو د ماقام وقت ختم شي نو ګویا د ماسختن مونږ د ماخام نرستو 1 غنټه او 15 منټه رستو راوکی اوس ماخام په څو کې لس منټه کم شپږ هم نه په کم شپږ باندې د ماخام وخت او بیا د ماسختن باندې تاسو وایي په باندې وایي کنه ونیمه بجې ماسختن مونږونه کیږي او په باندې د ماخام باندې د ماسختن نو ګویا د ماخام نه رستو لا د ماخام وخت باقی وي چې تاسو اذان وکړئ دیتا سوچ کړئ په کم شپږونه والا تر 9 بجو پورې به تاسو د ماسختن اذان نه کوئ ماسختن اذان بدی ورځو کې په 9 بجې کوي علاوه ماسختن راوړي نن تاسو په ملک وګوره ټول اذانونه قبل از وخت دي
سبا په خطول څو خبر نه دي چې سار خطلې ده کنه په کم په 15 بجې بانګونه ویلې کیږي سار په 15 بجې ویلې کیږي په باندې په 15 ویلې کیږي شل منټه د پاسه په 15 ویلې کیږي بس خو چې کله استاد را پاسه ده او الله اکبر شروع کړ پته نه تاسو خیال راغی نو نه سبا وخت چاته معلوم دی یا وخت تیر اذان کړو یا وخت لانه خطل او اذان کړو دغه چې د ماقام ماسختن وخت یو ګنټه او 30 منټه به تیرې نو هغه نرسته به بیا نو د ماسختن اذانونه ټول قبل از وخت دي هغه سنتیت چې کوم د ماسختن د اذان ده هغه ټول نه فوت اوس جمعه له وختي باندې وایي چې وختي موږ کی جمعه له خو دې شپې دی خدای دې واه نا وخت موږ کو کم از کم اته بجې موږ کول پکار ورغشتو مولانا صاحب دې الله غریق رحمت کی هغه په جمعه کې د شپې ماسختن موږ په 10 بجې کول ولی ابو حدیث کې راغلی دی چې ماسختن نو څومره لیټ کې نو عمره پکې ثواب زیات څومره لیټ کې نو قوم ټول په دې عادت کړو چې ماښام موږ به وشو څوک به کارونو پسې لاړ څوک به وده شو په 9 بجې به اذان شو بیا به خلق را پاسېد او دسونه به وکړو ځان به تیار کړو او رابله ماسختن موږ په 10 بجې قوم په دې عادت کړو نن موږ د خدای په قهر ځکه اخته یو چې موږ په قوم نه عادت کړی دی او نه سره قوم په عادت کی ځکه چې امام خو د قوم ښه امام غریب څه شي او بیا چې په کلي کې لا چېرته خان وي یا ملک وي یا د هسې لکۍ ببره وه که نه دي بیا تاسو ته امام ویلی ته چې څه وایې هغه به امام کوي وخت به ته مقرروې ټایم به ته مقرروې انتظام بستا پلاس کی امام غریب سے تو حالانکہ مالک امام وقت با امام بدلے ادری کی با امام پٹے امام خواہ جس وقت کی مسئلے کرا گئے اور ادرے تچوں کی چتب ہوئے تھے رازے کی ادرے کی امام غنی شرمیدلے شے خدای دې په دې ملک کې بل څوک نه کی لکه امام د جماعتونو بیا چې چرته خوار امام او غریب امام اخو د خدای قهر به غل چرته په وخت قبر وکړي بیا دا قوم او دا خلک بیا دا امامان په دې عادت کولای شي چې راځي الکه د شپې مونږ په 10 بجې کو یو سره به ورته رانشي اللہ صاحب نہ من کی اہلیت شتا اور نہ قوم کی اہلیت وہی وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بولے لارے غورزی چاپلے بد عطر اندگوئی کو اس چاہتا مگی تینا گنگائی دوئی بدل اسلام نہ قوم پاتے دے اور نہ امامان پاتے دا قوم دے ننستا پدے شریباغ کے دا کرکٹ میچ دے پر 200 روپے ٹکٹ دے پر 200 خوزو مغستی دی اور نرو مغستی لارشی لگ تماشے ہو گئے دا دے قوم پتہ بدرتا ہو لگی چھے خدای دا قوم باندی تا پرانا ورزی اور ولی نبلے یا دا شین اسمان کانی پی ولی نراورے پا دے بدبخت قوم باندی کرکٹ سشے دی کرکٹ بیچ دے توڑا صوبہ ورطر آگلے
تورش استاد صوبې د لوی لوی بوجۍ ښځې به پکې ناست او دا لونډان به منډې وي او غونډسکه به په دغه ځای پورې مږي او ښځې به تماشې کوي. دا خلک به په دې عادت کې چې راځي هلکه چې زما چې مونږګزار دي هغوی یې وایي چې هلکه په لس بجې په لس بجې بس مونږ به تا ته ناست یو وایي به داسې که نه ستاسو خلک ملا چې د مونږګزار نه څومره تنګ دی دومره د بدماش نه نه دی قسم په خدای ځکه چې ته مونځ ته راځې نو ټیپر په ما خرڅ دی چې دغه دی زمونځ له راغلی تاسو څوک عادت کولی شي هغه ورغښتو مولانا صاحب هغه انسان و هغه انسان الله د حدیثو درس به یې کولو او چې د ورځې په حدیث کې ورته اشتباه وشوه چې دا حدیث داسې دی که داسې دی نو د شپې به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې وویل چې دا حدیث داسې دی او ډېر لوی عظیم انسان قوم یې عادت کړی په دې قوم یې زه د افریقې سیټان راغلي ما ته وی چې مونږ د غورغښتو مولانا صاحب ملاقات ته ځو ته به راسره لاړ نه شي معلومه به لاړ نه شي زه ورسره لاړم مولانا صاحب دی کې ماسپښین ورسېدو شملې او سوکړک او ساګ دا یې وویسته روټۍ مو خوړه چې روټۍ مو خوړه نو سیټانو 50,000 روپۍ راوویستې دا نن نه 10 کاله مخکې 50,000 روپۍ راوویستې صاحب دا هدیه ده مولانا صاحب ورته ووایي چې دا زما د کور روټۍ مو خوړه نو که دا پیسې ما واغستې دا به د روټۍ عوض شي او د قرآن په دې آیات به زما عمل را نشي چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا ما روټۍ په تاسو خدای د پاره وخوروله او زما اراده د روټۍ بدلم نه دی او شکریا هم نه نو دا به د روټۍ بدل شي او لوجه الله ټکی به پرې حذف شي نو باندې به خدای ناراض شي والله العظیم چې د دنیا وسیته وکړي مولانا صاحب پیسې وانه ما ورته غلي غوندې وی پښتو کې مایږي وایلې نڅکی ما ته بچیا وا بهلما او په قران په کراوی او په قیامت کې تبه اخلاصې دی ایمان دې ته ته خسراشه چې ورته بدر باندې اوس کوم 10 روپۍ راو بس ممکن ایمان دې ایمان دې ته وایي او دین دې ته وایي په قران عمل دې ته وایي قوم د قوم ور سره متفقو چې دا مولانا سے چې څه کوي دا دین دی دا اسلام دی دې کې مرزا پرته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ارضا وزیدان چې د ماسخوتن و یو نیمه ګنټه وروسته د ماښام نه وروسته شروع شي نو دا بیا ټوله شپه دی ټوله شپه ان تر سبا ختو پورې مطلب دا چې په 12 بجې کېږي په 10 کېږي په 2 بجې کېږي په 4 بجې کېږي په 4 بجې کېږي په 5 بجې د سبا د ماسخوتن سو پورې د سبا نه ختله تر هغه وخت پورې دا د ماسخوتن عرض داو چې په دغه شپه کې د بزرګانو طریقه ده چې فرض مونږ او سنت ماسخوتن وکړي نو ویتر فری دغه ویتر بیا تهجد سره کوي اول تهجد کی وروسته بیا ویتر
तहज्जुद द 2 रकातों नवाला तर 12 रकातों पर तहज्जुद असल की वाई जश्ती पोर तक ये दो था शपकी के सगैर आपासी देता तहज्जुद हुई का 2 रकात दिवसो का सलोर दिवसो कभी शपगवसो कभी 12 कुरान दे अर्ज जिले पे केवल वितर मासुतन के अगर खलक चिकन तहज्जुद कवाए नागा मासुतन वितर प्रेदी बियारुस को तहज्जुद दे के सवाब ज्यादा थे दर आदत द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज बे को जुमात के ऊपर सुन्नत लबकोर तलाड़ो और वितर बे प्रेखो ब्या बे तहज्जुद सर जो सरदार कौनैन आदत दाओ कि सिर्फ फर्ज मुझ बे को जुमात की खोलो बाकी सुन्नत और नफल चीज दाबे को कोर की खोल उस जुमात सरद सड़ी कोर नजदीक और देर नजदीक मुद्दाम सुन्नत तरीका दा कि फर्ज जुमात क्यों की और सुन्नत लकोर तलाश नफल लकोर तलाश अम्मा द सड़ी कोर लड़ी जुमात ना निब्यालार के 200 नूर लांजी कुंजी पेखिशीन और सुन्नत सड़ी नताच ब्यागतम जुमात की सुन्नत कोल पका अजीजा द बुजुर्गानो तरीका दाव कि वितर तहज्जुद सरकोल दे के अजर जाए लगाया बुजुर्गो शपके आपा से द तहज्जुद यो कोनो आसमान तो मुखातिब अवीली चे ए अल्लाह जहर वक्तियान चे अल्लाह 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 और तायोजी मुनवी चे जमा बंद से दायना जमा रशिन शो तो अल्लाह अल्लाह वेलो बांधे और तायोजी मुनवी चे जमा बंद से दायना आवाज वर्तोश आवाज वर्तोशी छे गुफ्त अल्लाह तो लब्बैक मास गुफ्त अल्लाह तो लब्बैक मास विनियाजो शोरो दर्दत पैके नास गुफ्त अल्लाह तो लब्बैक मास विनियाजो शोरो दर्दत पैके नास ए बुजुर्गान दास्ता अल्लाह जिदे दा जमा लब्बैक दे आसमान नवर आवाज की दास्ता अल्लाह जिदी दा जमा लब्बैक दे का जमा तौफीक नवे और जमा कासिद नवे दरगले मुस्ताजिब अल्लाह तंगवेले कुछ इस्ताजिब अल्लाह हुई नुपदेश पासली ईमान लरा कि मां दरता हुई कि लब्बैक हाजिर दरता खुदाए वाला रिवायत तो है तासु ख्याल रहा उलमा लिखी बादशाह ने दस्ते पासे दर खूब नवर सदा से ठेलाई के यो कोटनाए दे खिदमतगारों कोटनाए ये आगे न सद बंग बंग आवाज रात लो दौर का वक्त ये हो आ खिदमतगार पर सजदा के प्रतड़ जारी और चुरी हुई चाहे परवरदिगार ए जमा अजीम खुदा तपमा मयनी तो
په ما ډېر مهربان ستا ما سره دومره مینه ده چې د هغې انداز بیانولی نه شم. ده ورته دروازه وټکوله، هغې ورلرې کړل. ولې؟ ویل دا څه دی؟ داسې مه وایه چې خدای ته په ما مین یې، داسې وایه چې خدای زه په تا مینه یم. ورته ویل زه بادشاه لار لنډوه، زه د شپې ستا خدمتګاره نه یم، زه د ورځې ستا خدمتګاره یم. او د شپې د واورو په اوبو باندې اودس وکړمه او د 2 رکعاتو نفل نیت وتړم. 15 سپارې په یو رکعت کې وایم او 15 په بل کې. نو چې په 2 رکعاتو کې ټول قرآن ختم کړم نو بیا ورته په سجده پرېوځم او ورته وایم چې الله که ته په ما مین نه وې نو زما خو د ورځې زړه چاوده د بادشاه په خدمتونو کې، نو د شپې د 10 سپارو په 2 رکعاتو کې د لوستو طاقت به دې نه راکولی. که ته په ما مین نه وې نو دا طاقت به دې ماله نه راکولی. یا بادشاه که دې په ما مین نه وې ته بادشاه د ورځې دین په عیش و عشرت کې وخت تېر شي او د شپې په آرام په پالنګونو کې پروت دی. په خدای په تا مین وې نو دا توفیق به تعالم درکړی او غټې نیکۍ وړي شي، مسترد شي، په دې مخ درویشتی شي. نو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خدای د مرضیاتو لټولو کوشش. واخر دعوانا ان الحمد